احتجاج موږ دې باره کې کړی دی صاحبه ډیم مومن ډیم چې کله منظوري وه او یا دغه وه نو موږ خوشحالېدو چې کله دا کپنۍ را روانې شوې او یا دا خلک را روان چې ګاډي راله مشینګرۍ رالې موږ خوشحالي اختیار کړله چې انشاءالله زموږ علاقې ته یو خوشحالي راله وی ولې بجلي به سې وای شي څومره روزګار دی یا څومره کار دی کارخانه ده دغه دی نو دا په بجلۍ باندې روانې دي او بجلي چې کوم دی یو زرخیزه دغه دی موږ خوشحالي کوله چې موږ ته به پیسې هم میلاویږي او موږ دا خوشحالي هم کوله چې زموږ به بچي هم په روزګار کېږي خو موږ ته دا علم نه و دا د صدر ایوب صاحب په وخت کې دا منظوري شوې ده او دې ټیم ته الله راوویسته خو زموږ هغه خوشحالي په خفګان بدله شوه په خفګان ځکه بدله شوله چې موږ د نوکرۍ تمه کوله موږ د پیسو تمه کوله هغې باوجود څه وشو موږ ته مشکلې مخې ته رالې کومې مشکلې رالې حکومت راغی پرېوته مطلب درې موږ ته لارې بند شوې ارمي پرېوته موږ ته لار بند شوه زموږ روزګار بند شو د ډیم ایریا تقریبا 3 میله کې کلاو علاقه دا زموږ نه حکومت قبضه کړه زه لکه چیف جسټس صاحب نه او د عمران خان صاحب نه همدا تپوس کوم چې دوی به څه خوري تا ته نه ځمکې واخیستې که د کار کروندې وي او که شاړې وي په شاړو کې به زموږ څاروي سرېدل دې ټایم کې چې کوم تاسو دلته کې سیکورټي کېنولې ده د هغې زما کور والا کس چې کوم یو کس ځي او څاروی بوځي د هغې ته باقاعده تپوس کوي چې ما ته کارډ وښایه نو زه څاروی خرڅ کړم که څه پې وکړم یوه بله دا ده زما چې کومه بجلي وه هغه یو ټایم کې موږ ته وازه 15-16 غنټې به راته میلاوېدله 24 غنټې خو هم نه وه په کار خو اوس چې کوم دا موږ ته 3 غنټې شوله وجه ډیم راغی ګناه مو کړله ځمکه مو ورکړله تقریبا 50 سال مخکې دا ورکړی شوی د اوس ډیم راغی د عمران خان صاحب موږ ډېر مشکور یو شکرګزار یو د چیف جسټس صاحب هم شکرګزار یو خو چونکې زما چې کوم حق دی د ځمکې پیسې دي رالی راکړه چې زه پې ښکته بچو له روزګار شروع کړم که داسې یو بل روزګار یې دلته ستاسو کوم لیبر دی ډرایوینګ دی پکې د 12 ګاډي لګېدلي دي د ښکته علاقې ګاډي لګېدلې زما د کلي تقریبا 17-18 ګاډي دي همداسې دلته خاورو وخوړل هغه پکې نالي وي ته ویریفیکیشن وکړه صفایي راوړه زه د څه شي صفایي راوړم ولې زه پاکستانی یم نه زه د پاکستان د خاورې پیدایښت نه یم زه د افغانستان نه راغلم یا انډیا نه راغلم پلیز ټیل می I request you tell me job give me this money give me my flat my property no his property یو کال شو چې مثلا دا د ډیم کارواله راغلي دي او مونږ سره ټولې وعدې کړې وي چې نوکري به درکوو او د ځمکې معاوضه به درکوو د غره به دا درکوو د سرمې به دا درکوو د هوی به دا درکوو د للمې به دا درکوو 1 روپۍ اوسه پورې مونږ ته میلاو نه شوه یو کالو شو چې سړک ډیم ترې قابو کړی دی مونږ ته 1 روپۍ میلاو نه شوه باقي چې دی نو دې ځای کې ملیشیا راته ودرولې د هغه خپل غره ته هم نشو تللی دا مونږ سره سراسر ناجیزه ده خپل ملک ته هم اوس نه پرېږدي باقي داسې ډېرې کارونه دي چې هغه ټول چې زموږ مطالبې نه پوره کېږي مونږ به دقسې سړک ته راوځو او مونږ به دا احتجاج جاري ساتو زمونږ ګورنر ته هم دا رپورټ ته دا خبر ورکوو وزیر اعظم ته هم وزیر اعلی ته هم چې مونږ ته خپل حقونه میلاو شي که کوم ځای کې ډیم جوړ شوی دی داسې نه چې دا پیله ډیم دی او هغوی ته څه هېڅ نه میلاو نو مونږ هم نه غواړو زمونږ پاکستان دی زمونږ ملک دی مونږ ملک خرابول نه غواړو دلته چې کومې کرنټ مطالبې وي هغې کې صرف موږ د یو کرنټ مطالبې خبره وکړله او باقي موږ 15 تاریخ باندې په 51 کې د یو غټ احتجاج دغه ورکړو په 51 بازار باندې چې هلته به موږ ټول قوم راوځو هغې کې به زموږ ټول مومن قوم وي هغې کې به عثمان خیلي صافی وي ټول مومن وي دغه به ټول راوځي دلته چې کوم کرنټ خبره دا وه چې دلته د سپاټ پیمنټ چې کوم د پیسو راغلی دی د ډي سي په اکاونټ کې پروت دی هغې لپاره موږ 9 تاریخ ډیډلاین ورکړه د 9 ورځ د راروان دا 9 نه راروانه 9 موږ ډیډلاین ورکړه که دې پورې موږ ته چکونه میلاو شو خو ویل اینډ ګوډ زموږ احتجاج بني که نه نو چهارشنبې په ورځ به موږ دلته بیا احتجاج باندې مجبور یو چې راشو احتجاج ته کښېنو